به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زما واجب الاحترام مشران وبزرگان ومسلمانان ورونو، نن چې موته په کوم مقام باندې راجمعي دا ډېر خوشحالۍ مقام دی. زه به تاسو ته د دې وخت په مناسبت سره مختصر یو دوه درې خبرې وکړم. زما عزتمندو، الله قرآن کې فرمایي فبذلک فلیفرحوا هو خیر منه. اے مسلمانانو که خوشحالي غواړئ که نه، او تاسو یو چې موږ په څه باندې خوشحالي وکړو، نو د خوشحالۍ ځای چې کوم دی دا قرآن دی. د خوشحالۍ مرکز قرآن دی. د خوشحالۍ ځای او د خوشحالۍ مقام په قرآن باندې خوشحالي پکار دی. لکه قرآن که د خوشحالۍ کتاب نه او د خوشحالۍ سیز نه، د عمر فاروق په یو صورت باندې به سلو خان نه لالولې، په یو صورت باندې به سلو خان نه لالولې. خو صحابو ته پته وکنه، هغوی ته معلوماتو، هغوی ته پته و چې یاره قرآن داسې یو کتاب دی، د قرآن کوم حیثیت دی. نو د دې د وجې نه خو صحابو ته هسې الله رب قرآن کې ونه ویل اولئک هم الوارثون حقا اولئک هم المفلحون رضی الله عنهم ورضوا عنه. او ما ته داسې ویل ای مسلمانانو آمنو کما آمن الناس. داسې ایمان، داسې تقوا، داسې اخلاص، داسې محبت او جذبه ځان کې پیدا کی، کومه جذبه او محبت چې صحابو کې، کومه تقوا چې په صحابو کې وه، کوم محبت چې په صحابو کې، بس هغه محبت ځان کې پیدا کړي. او د محبت تعلق د قرآن سره دی. کوم سړی چې د قرآن ته نږدې، په د بزړه کې به محبت وي، د بزړه کې به نفرت نه وي. کوم سړی کې چې قرآن په سینه کې پروت دی، دا به د محبت مرکز وي. ځکه نبی علیه السلام ته مخامخ څه نه دي ویلی شوي، بدل یې اخیسته نه و اخیستی. زما عزتمندو، خاندلي وو، مسکیا شوی وو، لوریانې ورته طلاق میلاو شو، نبي علیه السلام خفه شوی، لیکن بدل یې نه و اخیستی. یو صحابي به عمر فاروق هم ناشو، نور صحابه هم ناست، یو یهودي راغلی په نبي علیه السلام ته په مجلس کې هغه خبرې وکړې، عمر فاروق د هغې بدل واخیستو. نبي علیه السلام عمر فاروق ته قار شو چې تا ته داسې نه و پکار.